جی بالکل څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ورځ نیمه مخکې یا د شپې د پنجاب حکومت د طرفه یو داسې اقدام اوچت شوی دی چې هغه نه یوازې د پښتنو په زړه باندې یو د چړې د غزار بلکې د یو بم غونډه کې هغه یو حیثیت لري. دا وخت زه موجود یم د انجمن تاجران چیرمن او د سرحد چمبر اف کامرس لا اینڈ اډر سټینډرډ کمیټي چیرمن شوکت لالا سره هغې سره په دې اړه خبره کوو چې څه به لالا یو طرف ته سیلابونه دي، یو طرف ته پښتونخوا په آفت کې یو متاثره او بل طرف ته د پنجاب حکومت د طرفه یو داسې اقدام اوچتېږي چې په موږ وړه او غنم بندېږي. څه به وایې چې بسم الله الرحمن الرحیم. بدقسمتی رور میں دادا چې مونږه همیشه پنجاب ته د خپل مشر رور ګڼلې ده چې دا زموږ ټول نه مشر رور دی، سند هم دویم نمبر رور دی. د ځمکې په لحاظ سره مونږ بلوچستان خپل مشر رور ګڼو او مونږ وایو چې مونږ ټولو کې کشر رور. بدبختی زموږ دا ده چې زموږ د اړخه یو شی داسې په دوی باندې بند نه دی، بجلي زموږ پیداوار دی، ګیس کې زموږ حصه ده، لیکن چې کله هم داسې مسایل راشي نو دوی موږ دې ته مجبوروي چې دوی بیګا زما د انفارمیشن د شپې په 12 بجې په غنمو او پوړو باندې د اټک نه دی خوا پر راتلو باندې پابندي لګولې ده. زه نهایت ادب او احترام سره دا تپوس د واکمندونو کوم، په دې مطلب به ته زما پوهېږي او خلک به پوهېږي چې واکمندونو دا تپوس کوم چې دا ملک زموږ یو دی او که نه بېل بېل دی. زموږ په نیز باندې دا ملک زموږ یو دی او دا زموږ د مور حیثیت لري او موږ څلور وروڼه نو چې څومره حق د ده دی دومره حق زما هم دی. چې دې زما حق نه مني، زه دې ټایم کې پهله زما صوبه دهشتګردۍ ښکار ده په ویلي چار چاپېر اپریشن سټارټ دی. بیا سیلابونو راله کلی در کلی ړنګ کړل، غرق او پرکې کړل. دې نه هېڅ انکار نه کوم چې په پنجاب او په سند کې هم سیلابونه راغلي، لیکن چې دې د مشر ورور په حیثیت دې ټایم کې دې حکمران دی، ولې حکمراني خو موږ له نه راځي. سیده سیده خبره ده چې یو صوبه به یو راته ووټ واچي، درې وروڼه چې بل راته ووټ واچي، دا یو صوبه چې څه وایي دي مکه به کېږي. موږ د خپل قابل احترام رور ته وایو پنجاب ته چې ته دا حرکتونه مه کوه. زما وزیر اعظم شهباز شریف نه، مریم نواز زموږ خورکۍ بیبي وزیراعلی پنجاب او بالخصوص واکمن دا اوس زما په خوله پته لګي چې بالا ویل پکار دي که نه دي ویل پکار، خو زه به وایم چې تکړه تکړه تاجرانو لیډرانو سره کم سرمایه‌دار تاجران چې کم دي چې کم موږ اپریشیټ کوو. زموږ فیلډ مارشل صاحب جنرال عاصم منیر صاحب هغوی له ټایم ورکوي چې راشئ به ستاسو مسلې څه دي چې زه سره ډسکس کړم. دا شي زه اپریشیټ کوم، د انجمن تاجران یې اپریشیټ کوي، د سرحد چینل او کام انډسټري هغه زه اپریشیټ کوم. لیکن دوی له دا پکار دي چې د یو مور او پلار په حیثیت چې دی زموږ مشر دی نو دې زموږ د دې شي تپوس حقدار دیم دی چې څومره به دې دته کریډټ ملاویږي نو دومره ډسکریډټ هم ځان تیاروي. نو زما د عاصم منیر صاحب نه، د شهباز شریف صاحب نه، زموږ د خورکۍ بچی مریم نواز صاحب نه او بالخصوص د چیف جسټس یحیی افریدي صاحب ته زما دا درخواست دی چې دلته ستاسو سموټو ایکشن لګي چې ته په دې باندې فوري سموټو واخله چې بھئی دا کومه تاسو بازاري کار شروع کو. ولې چې زه تاسو ته په دې باندې لنډو به دا خبرې اوږدې پرونو په 1300 روپۍ باندې د اوړو تروړه، نن هغه ریټ دی په 2200 په بازار کې. پرون د غنمو تروړه په 3500 روپۍ ورنن په 5200. زمانه د دکاندار سره دې ټایم کې کار شته او نه مې د اوړو مل سره کار شته. هغوی خو حلال حلال شول، هغوی دومره لوی سرمایه‌کاري کړې ده. زه د عام ولس تپوس کوم، د کې پی کې د خیبر پښتونخوا د عوام تپوس کوم، د مزدور تپوس کوم، د کسان کوم، د وایټ کالر ونه تپوس کوم چې دا شی به کوم ځای ته رسي. لکه یو سړی چې وایي هېڅ هم مه خوره نو هلکه وایي دا سپور روټۍ وخوړم، چې سپور روټۍ سره به تا دا کار وکړو نو زه چېرته لاړ شم. نو زه په آخر کې ستاسو د کیمرې په وساطت سره دوی ته دا ټول چې دا واکمن ما یاد کړل، په دې کې هېڅ قسمه یره صرف د الله تعالی د ذات ته ده. دوی ته دا وایم
چې موږ مه مجبوره چې زموږ دا لاسونه ستاسو په ګریوان کې ټولو ته وایم چې دا لاسونه به دومره مجبوره شي چې 10 دن زما به بچي کېږي کېدای شي زما بچي به غلطه وي مړي دي زما بچي شهید کېږي دي زما بچي که خړه ورګې چولې په هغه صورت کې زما بچي شهید کېږي که بله رښتیا هم زما بچي شهید کېږي اوبه هم ګډې وړې کړم رب مو والم عبدالرب مو والم نو عبدالرب نه خو تپوس کولی شم رب نه خو تپوس نه شي کوم چې سیلاب در باندې ولې راوستو عبدالرب نه دا تپوس کوم وروره وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب چیف جسٹس یا افریدی صاحب ته دا فوري خواست چا دې په دې باندې سموټ ایکشن باندې غری که سبا حالات څه خراب شو نو دې ذمہوار به دا سلوک کسان دي آرمی چیف صاحب چیف جسٹس صاحب وزیر اعظم نواز شہباز شریف صاحب او وزیر اعلی پنجاب زموږ خورکې بچې مریم نواز صاحب دا ډایرکټ زموږ ذمہواری زموږ د حالات په د دوی ګریوان حاجي صاحب کچري دا نوټیفیکیشن واپس وانه غستې شو نو تاسو سرحد چمبر اف کامرس یا د انجمن تاجران یا د عوامو طرف او سره دا ګوره زموږ رونه دي ما وایي چې دا زموږ مشر رونه چې دا کم څلور نمونه مې واسطه دا زموږ د سر ګلونه تاجر دي موږ د چام د خپل افسرانو د خپل نمائندګانو بې عزتي نه کول غواړو لیکن که دوی دا فوري واپس وانه غستو یا افریدي صاحب چې جسټس صاحب دی باندې سموټو ایکشن وانه غستو نو دې ټایم کې زموږ د فلورمل اسوسییشن میټینګ سٹارټ دی شروع دی چونکه دا د هغوی د میلونو والا میټینګ دی نو باید کې موږ مناسب نه ګڼو چې موږ پکې انټرفیرنس وکړو چې هغوی څه فیصله وکړه دا زموږ رونه دي فلورمل والا دوی به انشاءالله په دې فرنٹ لین باندې په فرنٹ لین باندې به موږ یو دوی به موږ سره دوی چې څه فیصله وکړه که دوی د خودسوزۍ فیصله وکړي ټول نه مخکې به خودسوزي شوکت کوي د انجمن تاجران مشر به کوي که دوی د دریاب ته د خودکشۍ ټوپ وکړي چې کوم حرام دي نو په اټک کې به پیله ټوپ د لاین آرډر اسټډي کمیټه سر چیرمن کامن انډسټري شوکت او د انجمن تاجران چیرمن شوکت به پیله ټوپ اټک ته دی وي او که دوی دا فیصله وکړي چې دې څلور کسانو کې یو کس ګریوان ته لاس اچولي پیله دا کمزورې لاس په ګریوان ته جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو واورېدل چې مشر ښه واضحه او صفا خبرې وکړلې او د دې غندنه وکړله چې یو طرف ته سیلابونه دي بل طرف ته دهشتګردي ده او بل طرف ته د پنجاب د طرفه زما د مشر ورور د طرفه په ما باندې داسې خطرناکې او په زړه د چړو غوندې کې غزارونه کېږي نه زه به د چا نه غوښتنه کوم چا نه به تپوس کوم خو زه به هم د خپل طرفه دا ووایم چې څه به احساس د بل د اوښکو وکړي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې ژړلي نه